بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه زيعته ويحوته من ورائه او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نے روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو مؤمن د بل مؤمن ولا آینه ده، یو مؤمن د بل مؤمن ولا ورور ده، یکف عنه زیعته د خپل ورور نقصان نه بچ کوي، ويحوته من ورائه اور هغه د عدم موجودګۍ کې د دې حفاظت کوي. مؤمن د مؤمن د پر آینه ده، معنا ده چې یو مؤمن د داسې ځون جوړ کی چې بل مؤمن دې ته کله وګوري نو پوي شي چې یاره امدغه سړی په حق ده، امدا سړی شریعت مطابق ده، زه هم دیو نظام جوړوم. خیسته مزیدور ګری پرشي ده، سنتو مطابق لباس یا چولې ده اور سنتو مطابق خپل ژوندۍ تیروي چې بل مؤمن وګوري هغه ته پاته ولګي چې زه هم په کورینګ دی پښونتي لکه څنګه آینه کې سړی وګوري خپل کوم د انسان منی کوم عیبونه وي هغه ځون نه ختم کی، درنګي یو مؤمن ته په کور داسې ده چې هغه مؤمن ځون د سي جوړ کی چې بل سړی روشي خپل عیبونه کوم د دې ته وګوري او ختم کی. ویم مقصد دا ده چې آینه ته کله سړی ودري چې کوم عیب د په یو سړی کې آینه صرف امدي سړی ته خي بل جوړي نه خي چې څومره عیب ده څومره دوغ ده صرف مغوره خي غټي وړي کوي نه اور هغه دوغ چې کله ختم شي دوباره عینه ته ودري عینه ته دوباره هغه دوغ نه خي. مؤمن سړي صفات څه پکور دي چې کله د یو سړی کې څه خو ولیدله څه عیب ده ولیدلو صرف مغه ته ویا بل چې تمه زکا کچيري مغه ته د ویلو د اصلاح ته ثواب ده ورکی، کچيري هغه عیب د نور خلکو ته بیان کلو هغه ته نه ویلو د غیبت ته او ګناه ده پکې. نو یو خو د کچيري بل مؤمن ورور کې څه عیب ده ولیدلو صرف مغه ته ویا اور دویم ته څومره عیب دور کې مغوره وای بڑا او چړاو کرنا صرف څوم د څومره عیب ده پکې مغوره ورته وای اصلاح پنه دی ورته وای چې کله هغه عیب ځون نه لريږي بیا ورته دوباره بار بار ماره پزړه کوا. یو سړی ده نیکو اعمالو طرف ته روغلو لکه برز حدیث تیر شلو غنا چې حقيقي مهاجر هغه د ګناهونو نه هجرت وکي نیکای طرف ته. اوس سړی د خپل ګناهونه غلط کارونه هغه پرې د ورو نیکای طرف ته روغلو اور تور ته لګي بیا ورته هغه ګناهونه را پزړه کوي کول مخکې ته د سوي مړه تا خبرې کوي اوس نیک شلی خو ته خدا سوي ته خدا سي کولو ته خدا سي کولو. نو دا د مؤمن سړي ولا شان نه ده، د مؤمن سړي ولا صفات نه ده. اور بل فرمای المؤمن اخو المؤمن، مؤمن دا د مؤمن سړي ولا ورور ده لکه څنګه سړی ورور کوم د هغه حفاظت کوي درنګي ويحوت من ورائه دی عدم موجودګي کې دا هم کوم د خپل مؤمن ورور له حفاظت کوي. کله یو سړی ورور نوي نو د کور امن هم ستي کور هم کوم د ورته ستي ورور ورته د اهل عیال او خیر هم ستي. نو مؤمن ته د زړه درد انده په کور ده ک چیرې د مؤمن ورور کوم د غنشت د دې اهل عیال دي د دې بچی دي د دې کور ده د ورته کوم د ز ستنګ د دې حفاظت بزکوم. اور بل یکف عنه زیعته خپل ورور کوم د نقصان نه بچ کوي. نو کله ته ورور نقصان نه بچ کوي مؤمن هم د تو ورور شلو نو لکه څنګه حقيقي ورور څوک نه نقصان نه بچ کوي هغه ته نقصان نه ور کوي او کوم طرف نور باندې نقصان روان هغه ته هم څوک د ډټ کر ودرېږي نو د سي مؤمن ورور وګڼه پړوسی وګڼه خپل څوک د رشتہ دار وګڼه اور که رشتہ دار د نوي پړوسی د هم نوي کلی ولد ده وطن ولد ده خو مؤمن ده مؤمن شول اوس د تول ورور شول. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای قران کریم کې هم الله رب العزت فرمای چې مؤمنان د خپل کې ورونه دي او چې کله ورونه شول نو به د دې عدم موجودګي کې د دې جان مال د دې عزت او ابرو حفاظت د پون باندې لازم ده. کچېری به یو سړی د دې عدم موجودګي کې د دې جان مال ابرو حفاظت نشي کولای بلکې لوټ کېدنه ته نوسته دا مؤمن نه ده. کامل مؤمن خو بردا چې سره مؤمن نه ده. نو مؤمن هغه شولو
چې یو خو د خپل ورور کوم نه عدم موجودګي کې د دې مال جان ابرو د حفاظت کوي اور بل دا نقصان نه بچ کوي اور بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مؤمن د مؤمن ولا عینه ده حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نے روایت ده المؤمن مرآة المؤمن مؤمن د مؤمن ولا عینه ده والمؤمن اخو المؤمن یو مؤمن دی بل مؤمن ورور ده یکف عنه ضیعته دا خپل مؤمن ورور نقصان نه بچ کوي او يحوته من ورائه او د دې په عدم موجودګۍ کې د دې ول حفاظت کوي الله رب العزت په دوه خبر عمل کوم توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين